الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران ملګرو، ډاکټر واینز کې ځل بیا تاسو ټول ته ښه راغلاست وایي. ګرانو ملګرو، څومره چې 2023 میلادي کال را نږدې کېږي، هغومره د امریکا، اسرائیل، اروپایي هیوادونو او سعودي شاهي کورنۍ په سوچونو، فکرونو او وارخطایۍ کې اضافه والی راځي. همداراز د ګڼ شمېر خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنې ګرځي چې آیا مکه مکرمه او مدینه منوره به یو ځل بیا او واپس د ترکي حکومت تر کنټرول لاندې راشي؟ همداراز آیا دا رښتیا دی چې سعودي بادشاهت به ختم او عثماني خلافت به یو ځل بیا قایم شي؟ نن به موږ په همدې موضوع بحث کوو، نو د ویډیو تر پایه له موږ سره اوسئ. ګرانو ملګرو، د تیرو ذکر شوو پوښتنو ځوابونه ټول د یو تړون په شاوخوا څرخیږي چې هغه تړون ته د لوزان معاهده یا تړون وایي. نو مخکې د دې چې د پورته پوښتنو ځوابونه درته وایو، لومړی باید تاسې ته د لوزان تړون په در وپېژنو چې کله، څنګه، ولې او د چا ترمنځ لاسلیک شوی دی. ګرانو ملګرو، کله چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې عثماني خلافت د امریکا، برطانیا، فرانس او نورو اروپایي متحدینو پر وړاندې ماتې وخوړله او د عثماني خلافت ګڼ شمېر سیمې د متحدینو لاسته ورغلې، نو د 1923 میلادي کال د جولای په 24 نیټه ترکي حکومت او متحدینو ترمنځ د سویټزرلینډ په لوازون ښار کې د لوزان معاهده یا تړون لاسلیک شو او عملي بڼه ورته په 6 اګست 1940 میلادي کال کې ورکړل شو، کله چې د ټولو لاسلیکونو څخه وروسته تړون په فرانس کې جمع کړی شو. دغه تړون چې 143 مادې درلودلې او تر 100 کلونو پورې د ترکیې هیواد د دې معاهدې په مادو باندې د عمل کولو پابند و. د تړون په 143 مادو کې امریکا او اروپایي متحدینو یې نه یوازې د ترکیې بلکې د اسلام او مسلمانانو خلاف هم سترې دسیسې ځای پر ځای کړې وې، خو د ترکیې دولت مجبور او مکلف و چې په دغه مادو عمل وکړي. دلته موږ ترې د یو څو یادونه کوو. اول، تر هر څه د مخه به ترکیه چې د اسلام او عثماني خلافت مرکز و، له اسلام سره هر ډول اړیکې ختموي او پر ځای به سیکولر نظام پلی کوي، چې په دې سره هغه هیواد چې تر 1923 میلادي کال د اسلام محافظ و، وروسته له دې معاهدې به یو سیکولر هیواد تبدیل کړی شو. دوهم، په ټوله نړۍ کې به د عثماني خلافت جایدادونه منجمد کیږي، یعنی ترکیه د دغه جایدادونو څخه محرومه کړی شوه. دریم، د عثماني خلیفه او د هغه د کورنۍ شخصي جایداد او شخصي شتمنۍ هم منجمد کړی شوه. څلورم، عثماني خلیفه سره د خپلې کورنۍ له ترکیې څخه ملک بدر یا وشړل شو، چې بیا وروسته له څو کلونو لومړی د عثماني کورنۍ ښځو او وروسته سړو ته هم د واپس ترکیې ته د راتلو او اوسېدلو اجازه ورکړې شوه، چې اوس مهال د عثماني کورنۍ ګڼ شمېر غړي په ترکیه کې اوسېږي. پنځم، د خپلواکۍ په نوم ټولې هغه سیمې چې د عثماني خلافت ولایتونه و، له ترکیې څخه بیل او خپلواک اعلان کړی شو، لکه فلسطین، اردن، سعودي، عراق، شام، د اروپا ځینې سیمې او د افریقا لویه وچه. یعنی لنډه دا چې هغه سلطنت چې د اسیا، افریقا او اروپا په 3 لویو وچو یې شتون درلود، یوازې او یوازې په یو وړوکي ترکیه هیواد تبدیل کړی شو. هیر دې نه وي چې ټول هغه آسیایي او افریقایي سیمې چې د هیواد په بڼه خپلواک اعلان کړی شول، ټول د اروپایي متحدینو ترمنځ د مستعمرو په بڼه وویشل شول، چې تر ټولو مهم یې فلسطین دی چې د برطانیا مستعمره وګرځول شوه، چې وروسته پکې د ټولې نړۍ یهود میشت کړی شول او د یوې ترهګریزې ډلې په بڼه یې د اسرائیل په نوم یو دولت رامنځته کړو. شپږم، نه یوازې دا چې عثماني دولت پورې تړل شوې سیمې خپلواکي اعلان کړې شوې، بلکې د ترکیې هیواد خپلې ځینې سیمې هم د 100 کلونو لپاره د ترکیې د واک څخه واخیستل شوې او نړیوالې وګرځول شوې، چې د ټولو مهم یې د باسفورس بحیره ده، چې دا یو بندرګاه هم ده. نو اوس ترکیه نشي کولای چې په دغه بندرګاه او سمندر تیریدونکو بحري بیړیو څخه ټیکس یا مالیه واخلي. اووم، ترکیه نشي کولای چې د خپل مصرف لپاره تیل یعنی ډیزل، پټرول او داسې نور د خپلو ذخایرو څخه لاسته راوړي،
بلکې د خپل مصرف ټول تیل به له نورو هیوادونو څخه واردوي. لنډه دا چې په دې معاهدې سره نه یوازې عثماني خلافت دړې وړې کړې شو بلکې د ترکیې لاس او پښې هم وتړل شوې. اوس راځو چې د 2023 میلادي کال په راتګ سره ولې امریکا، اسرائیل او اروپایي هیوادونه وارخطا شوي دي. ګرانو ملګرو، لکه څرنګه چې موږ مخکې ویل دغه تړون د 100 کلونو لپاره لاسلیک شوی دی. نو په 2023 میلادي کال کې دغه تړون او وخت پوره کیږي چې په دې سره ترکیه کولی شي له ټولو هغو پابندیو څخه خلاص شي کوم چې د تړون له مخې پرې لګول شوي وو. یعنی ترکیه کولی شي چې یو ځل بیا عثماني خلافت اعلان کړي، اسلام خپل دین او دولت وګرځوي، د باسفورس بحیره په شمول ټولې هغه سیمې چې نړیوالې ګرځول شوي وي واپس د ترکیه برخه وګرځي او په دغه لار تیریدونکي هرې سمندري بیړۍ څخه ټیکس واخلي. همداراز ترکیه کولی شي چې د خپل مصرف لپاره تیل له خپلې ځمکې څخه راوباسي. نو اسرائیل په دې ویریږي چې د ترهګرۍ او زور په مرسته چې دوی د فلسطین کومې ځمکې نیولې دي د عثماني خلافت په بیا رامنځته کېدو او د مسلمانانو په ملاتړ به د اسرائیلو بیا همغه حال او ذلت وي کوم چې د عثماني خلافت پر مهال وو. اروپایي هیوادونه په دې ویریږي چې د عثماني خلافت په بیا جوړېدو سره به یو ځل بیا د هغوی ژوند لکه د ګیدړانو او موږکانو په څیر په غارونو کې تیریږي، ځکه چې عثماني خلافت په خپل 600 کلن حکومت کې نه یوازې د اسیا او افریقا په لویو وچو کې بلکې د اروپا د لویې وچې په ګڼ شمېر هیوادونو کې د اسلام سپېڅلی بیرغ رپولی دی. همداراز امریکا هم د عثماني خلافت د بیا قیام څخه په ویره کې ده او هغه ځکه چې عثماني خلافت یوازینی طاقت و چې له 1995 میلادي کال څخه یې لومړۍ نړیوالې جګړې پورې یې له امریکا څخه هر کال 2,14,000 امریکایي ډالر د ټیکس په توګه اخیستل. که عثماني خلافت یو ځل بیا قایم شي نو امریکا له خپل حشر او انجام څخه ویریږي. سعودي شاهي کورنۍ چې اوس مهال ځان د اسلامي نړۍ رهبران بولي په دې ویره کې دي چې د عثماني خلافت په بیا قیام سره به هغوی دا مقام بالکل له منځه ولاړ شي او په دې کې څه شک هم نشته ځکه چې اوس مهال د سعودي شاهي کورنۍ نه یوازې د غرب غلامه ده بلکې په سعودي عرب کې د غرب د خوشحالۍ په خاطر ډیر هغه کارونه چې تر دې مهاله هلته یعنې په سعودي عرب کې بند وو ورته اجازه ورکړې شوه، لکه ښځو ته په یوازې ځان د سفر کولو اجازه ورکول، ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکول، ښځو ته په د لوبغالو یا سپورت سټیډیم ته د راتګ اجازه ورکول، د 14% شرابو حلال ګرځول، د سینما او د نایټ کلبونو جوړولو اجازه ورکول او همداراز ګڼ شمېر نور کارونه چې سعودي کورنۍ په دې تیرو یو څو کلونو کې په سعودي عرب کې رایج کړل. ګرانو ملګرو، دا چې د 2023 میلادي کال د راتګ او د عثماني خلافت د بیا قیام څخه امریکا، اسرائیل، اروپا او د سعودي عرب شاهي کورنۍ په وارخطایي کې ده. اوس راځو بلې پوښتنې ته چې آیا د لوزان معاهدې په ختمېدو سره به مدینه منوره او مکه معظمه چې د عثماني خلافت یوه برخه وه واپس له سعودي عرب څخه جدا او ترکیې سره یو ځای کولی شي او که نه؟ نو ګرانو ملګرو، د لوزان معاهدې د 143 مادو څخه په هیڅ یوه ماده کې هم دا ذکر نشته چې د معاهدې په پوره کېدو سره به مکه معظمه او مدینه منوره واپس ترکیې ته ورکول کیږي. نو که معاهده پوره هم شي مدینه منوره او مکه معظمه به په خپل حال پاتې کیږي، یعنی بیا به هم د سعودي عرب په برخه پاتې کیږي. ګرانو ملګرو، اوس راځو تر ټولو اړینې او مهمه پوښتنې ته او هغه دا چې اوسني حالاتو ته په کتلو سره آیا دا امکان شته چې په 2023 میلادي کال کې د لوزان د معاهدې په پوره کېدو وروسته یو ځل بیا عثماني خلافت قایم شي؟ د دې پوښتنې د ځواب ترلاسه کولو لپاره راځئ چې د لوزان معاهدې د ورځې څخه تر نن ورځې پورې واقعاتو ته یو لنډه کتنه وکړو. ګرانو ملګرو، کله چې په
1923 میلادي کال کې د لوزان تړون لاسلیک شو او ترکیه یو سیکولر هیواد اعلان کړی شو. نو د ترکیه واک سیکولر مصطفی کمال اتاتورک یا مصطفی کمال پاشا ته ورکړی شو چې هغه د خپل ملګرو په مرسته د اسلام او مسلمانانو سره داسې سخته او نه هېرېدونکې دښمني وکړه چې مثال یوازې د کمونیستي حکومتونو په ظلمونو کې لیدل کېدی شي. اسلامي شاعرو باندې پابندي ولګول شوه. اسلام او حکومت دوه جدا ډګرونه اعلان شول. په جوماتونو کې په اذان کولو پابندي ولګول شوه. په عربي ژبه مکمل بندیز ولګول شو، حتی تر دې چې جمعې په ورځ خطبه هم په ترکي ژبه ویل کېدله. هیڅ نارینه ته د ږیرې پرېښودلو او ښځې ته د حجاب کولو اجازت نه و. ګڼ شمېر جوماتونه په لرغونخونو یا میوزیمونو تبدیل کړای شول. ګڼ شمېر علما او قاریان ووژل شول چې په دې ټولو ظلمونو کې ینګ ترکس یا ترکي ځوانانو ښه په مینه او جوش برخه واخیستله. ینګ ترکس هغه ترک ځوانان وو چې د غرب لخوا روزل شوي او د مصطفی کمال اتاتورک او د هغه ملګرو او بیا ځای ناستو ته د تقویت لپاره ورکړل شوي وو. دا سلسله تر 1938 میلادي کال پورې جاري وه چې بیا عدنان مندرس او د 1990 څخه وروسته نجم الدین اربکان په مشرۍ باندې ترکیه د خپل اصلیت په طرف خپل سفر شروع کړو او اوس د رجب طیب اردوغان په مشرۍ باندې ترکیه په مکمل ډول د اسلام په لار روانه شوې ده. ځوانانو ته اجازه ورکړې شوه چې ږیره پرېږدي. ښځې کولی شي چې پرده وکړي. په اساسي قانون کې اسلامي احکامو ته ځای ورکړل شو. د آیا صوفیا میوزیم په شمول نور جوماتونه چې په میوزیم تبدیل کړی شوي وو واپس په جوماتونو تبدیل کړی شول. په شمالي امریکا کې د هغه جومات بیا جوړونه د کوم په اړه چې کریسټوفر کولمبس لیکنه کړې وه. کله چې کریسټوفر کولمبس د شمالي امریکا کشف کړه د په خپل یادښتونو کې لیکلي وو چې ما هلته یو جومات ولیده کوم چې د مسلمانانو تاجرانو لخوا هلته جوړ کړی شوی وو. د برما، فلسطین او د نړۍ د هر ځای د مسلمانانو په ملاتړ د ترکي حکومت ودرېدنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی کوونکي د فرانس ولسمشر ته توند ځواب ورکول او هغه دماغي مریض یا لیونی بلل او دې ته ورته نور ګڼ شمېر کارونه چې په تېرو څو کلونو کې د ترکي حکومت لخوا ترسره شوي دي. اوس چې د لوزان دغه تړون د 2023 میلادي کال د جولای میاشت کې پای ته رسیدونکی دی، د ترکي ولسمشر د رجب طیب اردوغان په بیا د دې خبرې اظهار کړی دی چې د تړون له پای ته رسیدو څخه وروسته به ترکیه هغه ترکیه نه وي کوم ته چې د اروپا پابند ویل کېده، بلکې موږ به پټرول او تیل هم له خپلې خاورې څخه راوباسو. یو بل نهر به هم وباسو چې توره بحیره او مرمره به سره وصلوي. هر هغه بحري بیړۍ چې له ترکیې څخه تیریږي له هغوی به ټیکس اخیستل کیږي. همدا وجه ده چې امریکا او اروپا او اسرائیل له ترکیې څخه ویره محسوسوي ځکه چې هغوی ته خپل تیر حالت یاد دی. له تیرو 2 لسیزو څخه له کله نه چې رجب طیب اردوغان په حکومت کې راغلی دی، ترکیه په اسلامي نړۍ کې د یو مخکښ کردار ادا کوي. همدا لامل دی چې امریکا او اروپا همدا فکر کوي چې د لوزان د تړون په پای ته رسیدو سره به مسلمانان یو ځل بیا د ترکیې په مشرۍ د واک او اختیار څښتن وګرځي او د امریکا او اروپا د وحشت او طاقت چې کوم نوم او مقام دی دا به ټول له خاورو سره خاورې شي. نو ملګرو، دا د لوزان معاهدې او د امریکا، اروپا، اسرائیل او د سعودي شاهي کورنۍ د ورختای په اړه لنډ معلومات. امید ده چې خوښ شوی مو وي. کوم ویډیو خوښ شوی وي نو د ویډیو خوښول او شریکول مه هېروئ او هم کوم تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هم د ټلۍ په نښان کلیک وکړئ تر څو د نوو معلوماتي ویډیوګانو نوټیفیکیشن یا خبر پر وخت ترلاسه کړئ. ان شاء الله ډیر ژر به د یو بلې معلوماتي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر بیا دمه د الله په امان.